رقم پر امن هړتال کې الله تعالی هم د تاسو سره در سره دی الله دې ملګری دی ولې ځکه د تاسو سره که ظلم سوی وو او ته مظلوم وي د تاسو سره په حقیقت کې ظلم سوی وو نو بیا به الله تعالی د تاسو سره ملګری کېږي ځکه الله تعالی د مظلوم سره مل دی الله تعالی د ظالم سره نه ورسره الله تعالی د مظلوم سره ورسره کو او بیا په دغه ریډیان زموږ دکانونه زموږ وټلان او هغه زموږ تړې هغه دغه ظالمانو را سبند کولو هغه په کورو کې شراوي د دې هړتال والا ته کوي هغه باندې د نفقو ځایونه باندې نو نه یو ورځ نه دوی نه درې دا ظلمونه دي دا ناروا دي ناجایز دي لہذا نو استاد فار داسې د ظلم ډک هړتال کول دا سوچ حرام او ګناه کبیره ده لہذا داسې د ظلم ډک هړتالونه باید سړی نه کې جوړ ټیک سلو ستا حق دی ته د حق غوښتنه کوي ویکه هړتال وکه هړتال جوړ که نو دا د کم ځای عدل دی د کم ځای انصاف دی آیا دا ظلم نه دی دا ناروا نه دی چې ستا حق چا طلب کړی دی او ته لار و چاته بندې ستا حق چا طلب کړی دی ظلم پر چا باندې کوي نو دا فیصله بیا ته وکه چې دا ستا پر غیرت باندې دلالت کوي او که ستا پر بېغیرتیا او ستا پر ظلم باندې او ستا پر وحشت باندې دلالت کوي بیا درته ستوری د سحر یادوم مفتی صاحب عبدالجبار یادوم چې تا غوتیانې د وخت مات کړل ټول دا یو تحفه د رب غفار یادوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تقتلوا أنفسكم صدق الله العلي العظيم ګرانو محترمینو نن مې پر یو اهمه موضوع باندې مختصر کلیپ جوړېدل غوښتل چې دا هغه موضوع نوم دی بوک هړتال کول او یا عام هړتال کول او بل خبره دا ده چې هړتال کول په دین شریعت کې څه حکم لري البته هړتال کول پر دوه قسم باندې دی چې یو ته پر امن هړتال وایي او یا احتجاج وایي یا درنه وایي چې هغه پر امن یې او بل ته اظهار ثانی یا فسادي د فساد او د ظلم ډک هړتال ورته وایي هړتال پر دا دوه قسم دی چې یو پر امن هړتال دی او بل فسادي هړتال دی او یا عوام مسلمانانو ته د تکلیف رسولو هړتال وایي چې مسلمانانو ته ستا د هړتال په وجه باندې تکلیف رسول کیږي لہذا که چیرې څوک پر امن هړتال وکړي او پر امن هړتال جوړ کړي او مسلمانانو ته تکلیف نه ورسوي یا د هغو و مالو ته نقصانونه نه ورسوي مطلب چې صرف د هغه ادارو مخ ته هړتال وکړي چې کوم چا د ده سره بې انصافي و ظلم کړی ځکه چې ستا خو مقصد هم د هغه دی چې د هغه څخه ته د خپل حق مطالبه وکړي او ته خپل حق طلب کې البته نو داسې پر امن هړتال جوړول بیا ستا دپاره مباح او جائز دی بلکې الله جل جلاله دې هم ملګری کیږي ولې ځکه د تا سره که ظلم سوی وو او ته مظلوم وي د تا سره په حقیقت کې ظلم سوی وو نو بیا به الله تعالی د تا سره ملګری کیږي ځکه الله تعالی د مظلوم سره مل دی الله تعالی د ظالم سره نه ورسره الله تعالی د مظلوم سره ورسره نو بیا په دغه رقم پر امن هړتال کې الله تعالی هم د تا سره در سره دی الله دې ملګری دی او که چیرې ته داسې پر فساد یعنی د فساد او د ظلم څخه ډک هړتال کوي چې و خلکو ته یا د خلکو و مالو ته نقصان رسیږي مطلب چې په ظلم سره روډونه بندوي او مسافرانو و مریضانو ته لارې بندوي هغو ته تکلیف رسوي چې نه مریضان و ډاکټرانو ته پرېږدي او نه مسافران و کور ته پرېږدي او نه د زنانو و د سپینږیرو احساس پتا کیي او نه د مشرانو عزتمندو خلکو احساس پتا کیي او ډیر بیا داسې هړتالونه یي چې د مسلمانانو د نفقو او د رزق و روزي ته نقصانونه رسوي هغه بندوي لکه فرض که د مسلمانانو دکانونه په ظلم باندې بندوي او د مسلمانانو ریډیانې یو 15 روپۍ پر پیدا کولې هغه بندوي او د مسلمانانو چې کومې تړې دي کښنې کښنې ځایونه یې دغه ځایونه بندوي په ظلم باندې بیا نو یوه ورځ نه د دوې نه دي درې نه دي هغه مسلمانان پر ور پې باندې اریان دي چې موږ در پې چیرې پیدا کړو د دې بچیانو د دې
کور نفقت څنګه پیدا کو په کومه طریقه پیدا کو او هغه زموږ ریډیانې زموږ دوکانونه زموږ وټلان او هغه زموږ تړې هغه دغه ظالمانو را سبند کولو هغه په کورو کې شراوي د دې هړتال والا ته کوي هغه باندې د نفقو ځایونه بند دي نو نه یوه ورځ نه دوی نه درې دا ظلمونه دي دا ناروا دي ناجایز دي لہذا نو ستا دپاره داسې د ظلم ډک هړتال کول دا سوچ حرام او ګناه کبیره ده او چې کوم څوک په داسې د ظلم ډک هړتال کې شریکان یې نو دا ټول په دې ګناه کې ورسره شریکان دي که هغه مشران خلک هړتال کوي او که دا کشران خلک ورسره یي دا د ظلم ډک هړتالونه کوي مسلمانانو ته نقصانونه رسوي نو لہذا دغه رقم هړتال به د دوی دپاره د دنیا او د آخرت ته ناکامۍ ذریعه جوړېږي هغه که د هر فیلډ کسان یې که د هرې پارټۍ کسان یې او که د هر قوم سره تعلق لرونکي خلک یې هر څوک چې داسې هړتالونه جوړول چې مسلمانانو ته نقصان رسېږي صفا حرام او ناروا دی ناجایز دی ګناه کبیره ده مسلمان ته خو باید سړی نقصان نه ورسي بلکې مسلمان ته باید پیدا ورسوي د خدای بندګانو چې دا یو مریض شرا درته وکړي یا دا یو مسلمان شرا درته وکړي یا دا یوه زنانه چې مریضه وي او یا یو خپل کور ته ځي پر لارې باندې فساوي شرا درته وکړي قسم په خدای چې هړتال دې په یوه یې ته په بله داسې به دې الله تعالی تباه او برباد و ذلیله کړي لہذا داسې د ظلم ډک هړتالونه باید سړی نه کړي جوړ ټیک سلو ستا حق دی ته د حق غوښتنه کوې ویې که هړتال وکړه هړتال جوړ که نو بیا که په تا کې غیرت یي او ستا دا ډیره د زړه او د بدن وینه جوش کوي نو بیا ورسه هغه سرکاري ځایونه بند که لکه کچارۍ عدالت بینک چاونۍ د هغه ځایو مخ ته هړتال وکړه د هغه خلکو مخ ته هړتال وکړه چې ستا مسله په حل کېږي او که د تا څه حق یې وطلب کړی او ته راسې لارې بندې کې روډونه بند کې او عوامو خوارانو د کور لار بنده کې او یا و مریض ته د هسپتال د تګ لار بنده کې نو دا د کوم ځای عدل دی د کوم ځای انصاف دی آیا دا ظلم نه دی دا ناروا نه دی چې ستا حق چا طلب کړی دی او ته لار و چا ته بندوې ستا حق چا طلب کړی دی ظلم پر چا باندې کوې نو دا فیصله بیا ته وکړه چې دا ستا پر غیرت باندې دلالت کوي او که ستا پر بېغیرتیا او ستا پر ظلم باندې او ستا پر وحشت باندې دلالت کوي دا فیصله بیا پر تا د دې هړتال والا ته زه وایم چې د لارې بندوي دا مسلمانان بندوي او ډېر کسان بیا بوک هړتال کوي چې نه شی خوري نه شی څښي بوک هړتال دی کوي حتی چې بوک هړتال کول بیا مطلقا حرام دی او ناروا دی ناجایز دی ځکه چې بوک هړتال کول دا د خودکشي سره مترادف دی لکه خودکشي چې کوي البته که چیرې د بوک هړتال په وجه باندې و ده ته مرګ واقع سي او دی مړ سي د دې بوک هړتال په وجه باندې نو داسې مرګ د ده دپاره حرام دی ځکه چې دا داسې دی لکه دی چې خودکشي وکړي او خودکشي خو حرامه ده ناروا ده سخت عذابونه دي په ورځ د قیامت او په جهنم کې البته کتابونه لیکي چې ځان بچاول تر داسې درجې پورې فرض دی وایي چې که چیرې په حالت د اضطرار کې د مرګ اندېښنه یي مطلب پر تا باندې داسې حالات راځي چې ته ګسه مرې د لوږې څخه یا د تندې څخه او د مردار و حرام شي په خوراک سره د ځان د بچاوېدو یقین یي مطلب تا ته د خنزیر غوښه پرته ده یا دي د خره غوښه پرته ده او یا فرضه که شراب پرته دي او ته په دا شي باندې بچاوېږه نور اوبه شی نسته ستا دا یقین چې په دې باندې ته بچاوېږه د مرګ څخه نو دغه مردار او حرام شی نه خوړل او ځان د هلاکت او د مرګ په چمبه ورکول نو دا ګناه ده ګوره دا د چا په یادي چې حلال خوراک قصدن پرېږدي ولې د بوک هړتال کړی حلال خوراک او حلال څښل دا پرېږدي قصدن او ځان د مرګ او هلاکت په چمبه باندې ورکي حتی چې و داسې فعل ته په ښه فعل ویل په ښه کار ویل دا کسه کتابو لیکلي دي چې د کفر خطره ده په دې باندې انسان کافر کېږي ځکه چې دین شریعت و کوم شي ته مضموم وایي او ته و هغه شي ته محمود او ښه وایې نو بیا ثواب د چا په یاد ګسه خطره د کفر د چې انسان په دې باندې کافر کېږي چې شریعت یو شی حرام بولي او ته هغه ته جایز او ښه عمل وایې دا ګس د کفر خطره ده بیا لہذا د خپل حقوق د مطالبې دپاره هړتال باید د شریعت او انسانیت او د مسلمانۍ په دایره کې دننه وسي ورنه د شریعت و انسانیت څخه بار هړتالونه کول
دا به د انسان د پاره د ناکامۍ او د عذاب ذریعه جوړیږي. هغه مطالبه خو به دې نه حل کېږي، نور به دې الله تعالی ذلیله کوي چې مؤمنانو مسلمانانو ته نقصان رسوي او د شریعت مخالف یې، حق چا در څخه طلب کړی دی، حق چا در څخه اخیستی دی او رانیولي د څوک دی، ولاړ و چاته دا ظلم دی، حرام دی، ناروا دی، دا ستا دپاره قطعا نه دی جایز، په یوه کتاب ولا که درته جایز. دا خو ما صرف یو مختصر خبرې و تاسو ته وکړلې. کنې د هړتال په باره کې علیحده کتابونه ګایدلي دي، علیحده بابونه پکې ږدي، خو بیا هم که د هړتال په باره کې څوک مکمل تفصیل کول غواړي نو هغوی د دغه کتابونه مطالعه کړي، لکه احسن الفتاوا 6 جلد 140 نمبر صفحه مولانا رشید احمد صاحب کتاب دی، او امداد الفتاوا د علامه تنوی رحمه الله تعالی کتاب دی 6 نمبر جلد 201 نمبر صفحه، معامله المسلمین 20 نمبر صفحه دا د مولانا اشرف علي تنوی صاحب کتاب دی، او افادات اشرفیه در مسائل سیاست 28 او 90 نمبر صفحه، الاضافات یومیه دریم جلد 10 نمبر صفحه، ملفوظ نمبر 14 دغه رقم هدایه لیکلی دی، دغه رنګ عنایه لیکلی دی، او دغه رنګ یو بل کتاب دی چې مکمل په دغه کې کس پروت دی، تلین العرائق، دا کتاب په دې کې مکمل پروت دی په هر دار کې چې هړتال په دین شریعت کې څه حکم لري. لہذا د خدای د پاره دغه غلط هړتالونه مه کوئ، د مسلمانانو ته تکلیف مه رسوئ، و دغه مریضانو د سپینږیرو د سپین سرو مسلمانانو ته تکلیف مه رسوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا تعلیم راکوي چې په کفارو کې سپین سري او سپین ږیري هغه ته به هم نقصان نه رسوي. مسلمان ته چا په یاد دی؟ د خدای د پاره پر موږ باندې چې دغه حال دی، پر موږ باندې چې دغه د اسماني او د زمیني دروازې بندې دي، هغه دغه زموږ ظلمونه دي چې موږ کوو. حق به یې ورسا خوړلی او ظلم به د بل سره کوو. لہذا د خدای د پاره باید چې ظلم نه وکړو او انصاف وکړو، نو الله تعالی به د موږ سره انصاف وکړي، حکومت به الله تعالی پر موږ باندې رحم دلی کړي، حکومت به پر موږ باندې انصاف وکړي. ورنه که چیرې موږ ظالمان یو نو الله تعالی به پر موږ باندې حکومت جابر او ظالم را باندې مسلطه کړي. لکه نن سبا و هر چاته ټولې کیسې معلومې دي. خدای تعالی دې پر دې خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ المبین.